زما خدای یقین دی چې د خلکو له باقاعده محکمت چې کوم دی دغه ورکړی دی اختیارات ورکړی دي دې کمیټې له اختیارات دیني کلیم ورکړی زما په ذهن کې خیر تاسو خبره وه او مکمل اختیارات باقر خان ستا سره هم شته ته یو مثال په طور باندې او د دغه سره هم شته زه خو داسې وایم چې هغه ګرانه خبره ختمه شوې ده دا عالم دی چې بالفرض الله خو موږ دا ګناه دغه کوو چې د ده نه خو د سره څه د جرم خبره نه ده شوې او که بالفرض و تقدیر یا د کشر سره یا د مشر سره هغه یا خبره راغلي په خپل منځ کې نو د هغې دپاره موږ به د هغه خلکو کور له ورشو او ننواتې به ورشو لکه د نادر خبره موږ به له خپلې ښځې ننواتې راولي خو عالم دی او چونکې عالم دی د عالم مطابق چې کومه خبره ده خیر دی که یوه ورځ نیمه پکې ټیم ورکوئ ستړې کړې ده او خپله روټۍ ورکوي چیا ورکوي او دې کې دا خلک راټول کړي دي دا د الله د رضا لپاره راټول کړي چېرې دا کلې او دا مولانا دا الله پاک روح کې او د دې خلکو په دې دغه ستړې دغه راوړي خبره پیدا کړي نو تاسو دا خبره کومه چې بعضې خبرې د دې جرګې په دې د ویلو نه دي موږ به چې کومه خبره کړې ده دا ویلي دي چې ورور اختیار کو کلي او بوړه اختیار موږ ته میلاویږي د دواړو فریقو نه د دریو نه وروره جرګه کوو که نه میلاویږي نو په دې کې خو یو نیم کال نه چې 2 کاله پکې تیر شو او لاس په پکې نور هم تیر شي خو دا شیز نه جوړېږي خلکو من کې مړې وشي او 15 او 10 مړې خو سپینګیري چې کینو اختیار ورکوي او بیا هغه شی چې کوم ځای نه جوړېږي په دغه باندې نو زه تاسو ته درخواست دا کوم چې کومې خبرې دي هغه د جرګې ته ځان را چې کوئ ښه خبره ده خو لکه بس په بعضې محفل کې نه پکار نو بیا هم تاسو د دې مشرانو شکرګزاري ومونږه او انشاءالله موږ به چې کوم دی خپل کوشش دا کوو دا جرګه به دا کوشش کوي چې یاره ستاسو دا اصلاح راولي او دا مسله په خیر ختمه شي دې وایي نه تمه کوم د چا نه مې حاجت شته د غوښتلو خو په خپله د پښتون ما نو پښتانه مې وستایلو زما ورونو دا کار چې کوم دی د 2 مسلمانانو په منځ کې راغلی دی او موږ مسلمانان یو په دې کې ورته ګورو چې سبا خدا نه که قیامت قایم شي نو الله پاک به زموږ نه تپوس کوي چې تاسې دا کار کوو 2 مسلمانان ښځې یو کلونه پکې ووته یو عالم او یو عامي و نو وکړله چې که په کوټکي ملکان دي نو هغوی خپل وزن لري د هر سړي خپل یو وزن دی د عالم او د مفتي خپل وزن دی او د پښتون خپل وزن دی موږ دا نه غواړو چې کنه یو دې بېعزته شي او هغه بل دې بېعزت کړي شي موږ دا غواړو چې دواړو اصلاح دې وشي په داسې طریقه چې رب خوشحاله شي زه د انسان خوشحالي څه کوم ما نن د خان په کوپه تېره کې ډوډۍ وخوړله سبا به یې ماله څوک راکوي موږ دې خبرو له ګرځو دې خبرو له ګرځو په دې 2 مونشان زموږ به اوږو ناست دي چې دا هر څه لیکي چې الله جل جلاله زموږ نه خوشحاله شي او د دې خلکو منځ کې اصلاح وشي خان به چې کوم دی دې کار زموږ سره شانه بشانه دې خبرې له ورځي او دغه کسان پښتانه به اختیار ورکوي او دا مفتي صاحب به هم اختیار ورکوي او دا یوه خبره شته چې وایي غل څوک د کوره پورې نه ځغلی یو سوال ته کومه چې خبره دواړو چې کوم دی په منځ کې یوه خبره ده چې دا مسلمانان دي او موږ به اصلاح کوو دې خبرې له چې کوم دی ښه برابر اختیار ته واخلئ چې اختیار یې نه ورکړی زه خو ګوره بیا به ما ته به خان ټلیفون هم نه کوي بیا چې اختیار ته واخسته ما ته ټلیفون وکړه شپې په 12 بجې راځه زه به حاضر یم او چې اختیار نه وي نو هسې غره ته څوک ډلې نه کوي نو موږ تاسو له پکار راځي چې دا مشرانو نه موږ اختیار والو د دې علماو نه اختیار واخلو او بس بیا راشو دا خبره خلاصه کړو انشاءالله د خدای د رضا لپاره چې موږ له اختیار دا ټول فریقین راکړي نو بیا به جرګه داسې وشي بیا موږ کینو او دا خبره به انشاءالله موږ ډېره په اسانه باندې سرته ورسو دومره ګرانه خبره نه ده زما دا یو څو خبرې ما ته کوي تاسو مخ کېښود نو چې ستا په امت کې چې څوک د 2 کسانو کور جوړوي د 2 کسانو زړه روغوي د 2 کسانو جوړه راولي زه به له جنت په منځ کې بنګله ورکوم دا زما ذمهداري ده دا زما ذمهداري ده هغې چې دا خبره واورېدله نو ډېره زیاته خوشحاله شو چې زما بابا جان خو په دې خبرو کې پیش دی په مخه د 2 کسانو جوړې راولي د خلکو کورونه جوړوي نو چلته لاړه خپل پلار ته وایي ای بابا جانه د الله پیغمبر داسې ویلو دا خبره ورسره الله کړی دا یې سره واده کړی و نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه داسې په ژړا شو داسې جاړي چې چېرته په ژوند کې داسې نه دي جړلي عایشه رضی الله تعالی عنها ډېره زیاته خفه شوله او په سوچ کې پرېوتله چې ما خو د خوشحالۍ خبر راوړې وه
زما بابا جان ته دونه تکلیف او ټیس ورسېد چې هغه جاړي نو هغه ته عایشې خپه کېږم تا خو رامنډې واله ډېره زیاته خوشحاله وي او دلته دې رامنډې واله چې زما بابا جان به خوشحاله شي او دا زیری به پې وکم ته دې یو مخ ته ګورې خو زه دې بل مخ ته ګورم دې بل مخ ته دا ګورم چې څوک د چا کور جوړوي د چا زړونه جوړوي د دوه مسلمانانو منځ کې جوړ راولي الله سره وعده کوي چې زه به په جنت کې کور در کوم خو زه دې بل طرف ته ګورم چې څوک د دوه مسلمانانو کور رانوي بې اتفاقي پکې راځي د هغې به څونه سزا به وي څونه عذاب به الله پاک هغه له ورکوي زه د خپلو کشرانو تنظیم والا ته هم وایم زه خپلو مشرانو ته هم وایم دی باندې شکر وباسئ چې موږ په دې جرګې کې دا نن حل نه شول او بله ورځ ځکه چې دا زموږ د ثواب کار دا موږ ګڼو دا موږ خپل ځان دپاره یو اعزاز به سي تر مسلمان ګڼو دا شکر په دې باندې وباسئ چې نن موږ ته دا څونه ټیم موږ خراب کړو دا خراب نه دی دا قیمتي وخت دی زموږ او ستاسو نو دا قیمتي وخت خو زه خپل تنظیم ته هم زه ډاډ ورکوم انشاءالله زه خپلو مشرانو ته هم ډاډ ورکوم چې دې کې زموږ وخت خرابېدل نه دي دا وخت قیمتي کېدل دي موږ به بیا به هم راځو موږ به بیا به هم راځو خپل تنظیم د طرف نه د خپل قوم د طرف نه د دې مشرانو د سرکاري ادارې انتظامی سچو صاحب د سوشل میډیا او د میډیا د ملګرو شکریا ادا کوم خصوصا د خان لا شکریا ادا کوم چې را د نوابزاده صاحب خبر وکړه چې دا زموږ مجرم دی او دا زموږ جماعت هم دی د زموږ خدمت وکړو او د قوم خدمت وکړو خبره مې یو منټ لږ اوږده کېږي موږ تنظیم د الله د رضا دپاره او د اصلاح دپاره را باسېدلي وو موږ به دې کې ستړي وکړله او د اختیار پورې خبر راله محمد جان مولوي صاحب وکړه چې یاره د اختیار خبره ده نو د اختیار زموږ سره دلته د مشرانو دا خیال و چې دا خبره به د تنظیم بیخي به ګنډه ودرولې ده موږ امین د وای خیر وکړو ځو به چونکې زموږ چې کله د خان لاسه خبرې وشي زما خبره به ترخی بعضې ملګرو باندې اوبه د لګي خیر دی لږ دې دغه وکړي موږ چې دلته د خان لا سره خبرې وشولې موږ چې د خان لا سره خبرې وشوې نو خان لا موږ ته وویلو چې خبره د وزر ده او خبره د جرګې د سوال ده نو دا جرګه ما د سوال لپاره راغونډه کړې وه چونکې هغه فریق را سره دا کار وکړو چې هغه د بیګا ماسوتنه پورې ټیکو د دې وخته پورې حاضر نه شو او دې فریق مجبوراً دا فیصله وکړه چې یاره زما خبره په وزر باندې شوې ده چونکې مشرانو اوس فیصله وکړله موږ سره دا خلکو اختیار د کومې خبرې لپاره چې وو نو هغوی دلته حاضر نه دي موږ سره اختیار نشته دی موږ نن هم منډه والي پرون هم والي او سبا به هم وو دا کومه طریقه کار چې نوابزاده صاحب کېښود او ټیکهدار صاحب بالکل مخکې مې خدمت کړی بیا به هم د دې قوم خدمت کوم په دغه طریقه به ورپسې راباسمه خان دې د دې خبرې نه ځان نه وباسي ټیک ټاک د دې قوم خدمت پکې ټیک ټاک به د دې قوم سره ولاړي او دغه زموږ عالم دین دی زموږ مفتی دی په زړه کې قرآن پروت دی موږ د ده قدر کوو دې مشرانو له به موږ د دې خلکو نه به اختیار واخلو او هغه به مخامخ راولو د هغو نه به واخلو او فیصله به وکړو د کال یو نیم نه تقریبا زموږ دا لیکلي کې دا مسله روانه وه دې کې مختلف جرګې شوې وي هغې نه علاوه بیا په ډي آر سي کې دې کې پیشرفت شوی و چونکې زیاتر په دې مسله باندې داسې فوکس نه و راغلی نو زموږ تنظیم د ډي آر سي د جرګې نه پس په دې باندې ایکشن واغستو او د ډېرې ستړې نه پس نن به دې کې اخري حتمي فیصله روانه ده چونکې د تنظیم ملګرو به دې کې ډېره زیاته ستړې کړې ده تنظیم نوم وایه تنظیم د شیخیل ویلفیر ارګنایزیشن کوم ممبران چې دي هغوی به دې کې ډېره زیاته ستړې کړې ده د هغه ستړې په نتیجه کې نن دې ځای ته مختلف قومونه او پولیس ډپارټمنټ او داسې نور میډیا والے ملګري راجمع شو او د فریقینو نه اختیار واغستو انشاءالله چې زموږ د تنظیم په وساطت باندې د شیخیل ویلفیر ارګنایزیشن په وساطت باندې انشاءالله په نیکسټ ویک کې د رب امید ساتم چې موږ یو ښه خوشخبري راوړو او انشاءالله دا مسله حل شي دا مسله د ډېر ټیم نه روانه ده او په دې کې د ډي آر سي جرګې هم شوي دي د قومونو مشران پکې هم ناست دي په دې کې زموږ د شیخیل جندور چې کومه د یوت کمیټي ده هغه په دې کې راپاڅېدلې ده او هغه پکې تقریبا د 15 پیره د دې فریقونو سره ملاو شو
ان شاء الله هغه خبره فاینل کیږي او د دې فریقین نه چې کوم د دوه فریقین نه هغه واک اختیار واغسته شو او پر روان هفته کې به ان شاء الله دا خبر چې دا وسر ته ورسېږي. زه په یو پیر بیا د ساتو میډیا درونو د زموږ چې څونه مشران راغلي انتظامیه چې کوم راغلي چې شو سره د ټولو ډېره زیاته شکریا ادا کوم. الله خوشاله او بارکره. زه د ټولو مشرانو ډېر شکرګزار یم چې جندول د مختلف قومونو مشران راغله او زموږ سره په دغه کې شامل شو پروګرام کې. هغې نه علاوه زه د باقر خان د ډېر شکرګزار یم چې د ټولو مهمان نوازي وکړه په خپله دیره باندې د ټولو مېلمنو ډېر ښایسته مهمان نوازي وکړه. د هغو ټولو شکریا نه زه د خپل صدر صاحب مختیار خان شاهجهان خان ټول ورونو ډېر شکرګزار یم چې په دې دغه کې ډېره ستړې وکړه. تقریبا د یوې میاشتې نه لګیا وو او په دا یوه غټه مسله وه چې تقریبا د یو نیم کال نه چلېږي. ټول جندول کې نن سبا دا یوه ډېره غټه مسله ده د کوټکي د مولوي صاحب او د شیخ القوم چې په هغه کې عدالتونو ته هم دا خلک تللی وو او مختلف DRC په 15 میاشتو کې د هغې څه حل او نه وتو. نن د مشرانو دا فیصله وکړه چې د دواړو طرفانو نه اختیار واغستو او انشاءالله پر روان هفته کې به د دې کم جرګه چې کومه فیصله کوي د دواړو نه دوړی اختیار واغستو. مشرانو تاسو ویلو او د هغې نه پس په هغو فیصله کوي انشاءالله. نو را روان هفته کې به د مشران خپله فیصله سناوي او انشاءالله د الله تعالی هم دا امید دی چې په دې باندې به دواړو فریقین خوشحاله وي او د دواړو فریقینو د صلحې کوشش وکړي.